بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 43 نمبر درس دی. نن به انشاءالله مونږ ضمیر شان او ضمیر قصه وایو چې ضمیر شان څه ته وایي، ضمیر قصه څه ته وایي. دا ډېر زیات استعمالیږي. اکثر خلک د ضمیر شان یا د ضمیر قصه خبرې کوي. نو دا د اسم غیر متمکن مونږ قسمونه شروع کړي. دا خیر ضمیر شان ضمیر قصه دا خو پکې په منځ کې راغله، خو د اسم غیر متمکن اته قسمونه مونږ پکې اول نمبر قسم ویلی ضمایر، او ضمایر 5 قسمه: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، دا یو دو قسمه شو. بیا دریم قسم دی ضمیر منصوب متصل، او بیا څلورم نمبر دی ضمیر منصوب منفصل، او بیا پنځم نمبر دی ضمیر مجرور متصل. دا ضمیر مجرور چې دی دا صرف متصل وي، دی کې منفصل نه وي. نو هغه دا به یا حرف جر سره متصل وي یا به مضاف سره متصل وي. نو هغه ټول ښه تفصیل سره ویلی دي. نن انشاءالله ضمیر شان او ضمیر قصه وایو. ضمیر شان څه ته وایي او ضمیر قصه څه ته وایي، په دې باندې ځان پوهیو. اول دا کتاب کې چې کوم ورکړي دي هغه ما په پښتو کې دلته ولیکل. د هغه اول هغه وایو، بیا درته زه په بورډ باندې حل کوم. انشاءالله تاسو به ضمیر شان او ضمیر قصه ښه تفصیل سره وپېژنئ. وایي کله کله د جملې نه مخکې یو جمله لیکل شوي، د هغې نه مخکې ضمیر غایب، د غایب یو ضمیر استعمال شوي. ګوره ضمایر مونږ ویلي هو، هما، هم، دا د درې د مذکر غایب وشوي. بیا د هیا، هما، هن، دا درې د مؤنث غایب وشوي. بیا انت، انتما، انتم، دا د مذکر حاضر وشوي. بیا انتی، انتما، انتن، دا د مؤنث حاضر وشوي. او بیا انا او نحنو، دا دوه د متکلم شي. یو د واحد، انا د واحد متکلم ده، او نحنو د تثنیه او جمع متکلم ده. دا ضمایر یادول ډیر لازمي دي چې څوک هم وایي چې یاره زه د علم وکم یا زه د په عربۍ باندې پوه شم، د هغه دپاره بالکل فرض عین دي ضمایر یادول. نو ګورئ غایب ضمیر یا به د مذکر وي یا به د مؤنث وي، لکه هو یا به هو وي یا به هما وي یا به هم وي. او دغه شان که واحد وي مؤنث وي نو هغه به یا هیه وي یا به هما وي یا به هن وي. ٹھیک شوه؟ یا به دغه شان هغه منصوب او مجرور وي، ها هما هم، ها هما هن. هغه اکثر خلک وایي هو هما هم، خو چې کله یو حرف ځان لوي بل ورسره څه نه وي نو هغه به بیا چې څنګه د هغې تلفظ وي هغه شانتې ویل لازمي وي. اوس اکثر خلک وایي هو هما هم، خو دا هو هما هم نه دی، دا غلط ویلی کېږي، هو غلط ویلی کېږي ځکه ځان نه ده. نو هغه به وایي ها هما هم. او بیا د مؤنث هغه ده ها هما هن. بیا د مذکر حاضر ده ککما کم، بیا د مؤنث حاضر ده کیکما کن، او بیا د واحد متکلم ده یا، او د تثنیه او جمع متکلم ده نه. نو دا د نسب او جر والا ضمایر دي. دا مونږ تفصیل سره لیکلي دي. نو دلته وایي کله کله د جملې نه مخکې ضمیر غایب، د غایب یو ضمیر استعمال شي بغیر د مرجع نه. مرجع څه ته وایي؟ چې د چا طرف ته دا ضمیر واپس کیږي. لکه زه وایم هذا خالدون، دا خالد دی. اول می د خالد نوم واغستو، اوس وایم هو اخو مسلم، هغه د مسلم رور دی. هو رجل صالح، هغه نیک سړی دی. نو اول خو مې وي که نه چې دا خالد دی، نو د خالد نوم خو مې واغستو، د هغه دپاره بیا زه هو هما دا هو استعمالوم. هو رجل صالح، هو اخو مسلم، هغه د مسلم رور دی. ٹھیک شوه؟ نو هغې دپاره دلته اوس زه د خالد دپاره هو استعمالوم. نو هغه دا هو چې دی دته راجع وی، او چې چا طرف ته اشاره کوي هغه ته مرجع وی. ٹھیک شوه؟ چې څوک یادوي هغه ته مرجع وی. نو ضمیر غایب بغیر د مرجع نه، چې یاره د ده چې کوم د چا باره کې خبره کوي هغه ذکر نه دی، بغیر د مرجع نه راغلی وي. کله کله د جملې نه مخکې ضمیر غایب بغیر د مرجع نه راغلی وي. نو که چېرته دا ضمیر مذکر وي، دا ضمیر د مذکر وي نو بیا ورته ضمیر شان وي. که دا ضمیر د مذکر وي بیا ورته ضمیر شان وي. او که چېرته دا ضمیر مؤنث وي، دا ضمیر د مؤنث دی، نو بیا ورته ضمیر قصه وایي. بیا ورته څه وایي؟ ضمیر قصه وایي. او د دې ضمیر نه پس چې کومه جمله وي، او د دې ضمیر نه پس چې کومه جمله وي، هغه جمله د دې ضمیر تفسیر وي. جمله د دې ضمیر تفسیر وي. که دا ضمیر د مذکر وي نو دې لپاره دا تفسیر وي دا جمله، او که دا ضمیر د مؤنث وي نو هغه جمله چې کومه استعمال شوي د دې ضمیر نه پس هغه د دې مؤنث ضمیر تفسیر وي. لکه انه زید قائم، وګوره دا هو ضمیر استعمال دی. ان حرف مشبه بالفعل ورته وایي انشاءالله مخکې را روان دی. ان معنا ده بېشک. دا هو ضمیر چې دی که نه د ده نه مخکې د چا نوم نه دی اخیستلی شوی، چې د چا نوم اخیستلی شوی مونږ به بیا وایو چې یاره د دې هو ضمیر مرجع شته،
او چې د چا نوم نه دی اخیستلی شوی نو دې ته ضمیر شان وایي د مذکر ضمیر دی نو ځکه ورته مونږ وایو بېشک شان دا دی یا یقینا شان دا دی یا تحقیق شان دا دی زید قائم زید ولاړ دی د دې هو ضمیر نه پس وګوره پوره جمله ده زید او قائم زید قائم زید مبتدا دی قائم خبر نو مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه مبتدا او خبر چې ملو شي جمله اسمیه خبریه شوه نو پوره جمله اسمیه شوه د دې هو ضمیر نه پس دا پوره جمله استعمال ده نو ځکه دې ته مونږ ضمیر شان وایو ځکه دا زید نه دی دا زید که دا د دې هو ضمیر نه مخکې ذکر وی که نه نو بیا به دې ته مونږ ضمیر شان نه وي خو د دې هو ضمیر نه مخکې یو اسم نه دی ذکر شوی اسم نه دی ذکر شوی ځکه د هو ضمیر ته مونږ ضمیر شان وایو دا ان دا حرف دی دا اسم نه دی که چېرته دا زید د دې هو ضمیر نه مخکې ذکر شوی وی که نه لکه زید انه قائم نو بیا به مونږ د انه دا ان سره چې کوم هو ضمیر استعمال شوی دته به بیا مونږ ضمیر شان نه وي خو اوس به ورته مونږ ضمیر شان وایو د دې ان معنا ده بېشک یا یقینا یا تحقیق هو د هو ته نه دې ته به مونږ وایو ضمیر شان هو ضمیر شان دی زید مبتدا قائم خبر مبتدا او خبر چې ملو شي نو دا جمله اسمیه خبریه شوه ټیک شوه نو دا نو مونږ به وایو ان یقینا یا تحقیق هو شان دا دی د هو معنا به مونږ وایو شان دا دی چې زید ولاړ دی یقینا یا تحقیق شان دا دی چې زید ولاړ دی تحقیق شان دا دی د دې هو ضمیر معنا به مونږ کو شان دا دی ځکه د دې مرجع ذکر نه ده مرجع څه ته وایي مرجع یا مرجع دا اسم ظرف ته د دې معنا ده یعنی اردو کې وایي لوټنے والی چې هغه ضمیر ورته را واپس کیږي ضمیر ورته واپس کیږي نو هغه اوس زه تاسو ته په بورډ مثال لیکم نو ګورئ لکه انه ان تحقیق هو شان دا دی چې زید ولاړ دی نو ګوره ترجمه یې دا تحقیق یا بېشک دلته کې کتاب کې بېشک نه دی لیکلی هغې صرف تحقیق لیکلی ما ورته بېشک ولیکه تحقیق یا بېشک شان دا دی د هو ضمیر معنا به کې شان دا دی چې زید ولاړ دی ټیک شوه نو دا خو د مذکر هغې کې به وایي چې شان دا دی او که مؤنث وي نو هغې کې به وایي قصه دا ده او که مؤنث وي نو بیا ان حرف مشبه دی او ها دا ها ضمیر چې دی که نه د ده مرجع مخکې نشته پکار و چې دا زینب د دې ها نه مخکې ذکر وی نو بیا به مونږ د ها ته ضمیر قصه نه وي ځکه د دې نه مخکې مرجع به بیا ذکر وه نو ځکه مونږ ورته د ها ته ضمیر قصه وایو ان تحقیق ها قصه دا ده چې زینب قائمتون زینب ولاړه ده تحقیق شان دا دی چې زینب ولاړه ده بېشکه قصه ده شان نه تحقیق قصه دا ده چې زینب ولاړه ده بېشک قصه دا ده چې زینب ولاړه ده اوس ګورئ جي یو وایي چې مرجع ذکر وي او یو وایي چې مرجع ذکر نه وي چې مرجع ذکر وي هغه څه ته وایي لکه مثلا زه وایم هذا خالد وګوره ما وی دا خالد دی نو دا خالد چې دی که نه دا مرجع ده اوس ویم هو اخو مسلم هو مبتدا ده اخو مضاف او مسلم مضاف الیه مضاف چې ملو شي دا د هو ضمیر لپاره خبر شو نو ګورئ هو معنا ده هغه یعنی د دې ضمیر ته راجع وایي راجع او چې د چا باره کې خبره کوي که نه نو هغه ته مرجع وایي نو ګوره د هو ضمیر مرجع موجوده ده که نه مرجع موجوده ده نو ځکه دته مونږ ضمیر شان نشو ویلی وا دې ورېده ځکه د ده مرجع موجوده ده د ده نه مخکې یو اسم باره کې مونږ خبره وکړه هذا خالدون دا خالد دی هو اخو مسلمون هغه د مسلم رور دی ټیک شوه او که چېرته دا خالد پکې ذکر نه وی نو مونږ به وي هو اخو مسلمین نو یو خو ګوره دا هو چې دی بیا مبتدا دی اخو مسلمین ولا مضاف الیه مرکب اضافي خبر شو ټیک شوه نو دلته کې ګوره دا بیا ضمیر شان نشي جوړېدی ټیک شوه لکه دا مونږ داسې ویلی شو خالد اخو مسلمین خالد زه وایم هذا خالدون دا خالد دی خالد اخو مسلمین خالد د مسلم رور دی یا زه وایم هو رجل صالح
هو هغه څوک یادوي دا خالد یادوي ښه مرجع موجوده ده مخکې مرجع موجوده ده مرجع هم ورته ویلی شي مرجع هم ورته ویلی شي مرجع بهرحال مرجع به مونږ وایو نو ګورئ د دې هغه دغه څوک دی مرجع هغه خالد دی خالد مرجع شته دی ځکه مونږ د هو نو دلته کې مونږ داسې ویلی شو خالد رجل صالح خالد نیک سړی دی رجل سړي ته وایي صالح نیک ته وایي نو دې ته اوس مونږ دغه نشو ویلی ضمیر شان نشو ویلی ځکه چې یو خو د دې نه پس مرکب ناقص دی پوره خبره نشته دې خبره باندې انشاءالله کوشش زه کومه چې لږ اسانې خبرې استعمال کړم دلته رانه لږه ګرانه استعمال شوې معذرت هم غواړم خو ګورئ کله چې د ضمیر شان هغې ته وایي چې د هغې نه مخکې دغه نه وي ذکر شوی مرجع نه وي ذکر شوی او وروستو تې پوره جمله وي نو ګورئ د هو نه وروستو پوره جمله نشته مرکب ناقص دی یا مرکب غیر مفید دی دلته هو مبتدا دی او د ده نه پس دا پوره جمله نه ده دا مرکب غیر مفید دی اوس درته دا خبره خو ختمه شوه دې ته مونږ ضمیر شان نشو ویلی پوه شوې ضمیر شان اوس مونږ څه ته وایو ګورئ ورته هو الله احد هو چې دی که نه د دې هو نه مخکې د چا نوم هم نشته د هو ضمیر غایب نه مخکې د چا هم نوم نشته نو دې هو ضمیر ته مونږ ضمیر شان وایو ځکه چې د ده نه مخکې د الله مبتدا دی او احدون ولا خبر دی نو مبتدا او خبر چې ملو شي نو دې ته د نه جوړه شي جمله اسمیه خبریه نو ګوره دلته پوره جمله د هو ضمیر نه پس پوره جمله ذکر شوه او د دې هو ضمیر نه مخکې د چا نوم نشته نو دې ته ضمیر شان وایي نو موږ به دې ته وایو شان دا دی چې الله یو دی شان دا دی هو معنا به موږ نه وایو چې هغه الله یو دی نه ته به دلته وایې شان دا دی چې الله یو دی ټیک شوه اوس دلته کې ګوره ورته لکه مونږ له دلته کې راغلی دی ان هو دا هو ضمیر دی که نه د ده نه مخکې اسم نشته د چا نوم نشته او دلته یې ورته لیکلی دی زید قائم زید ولاړ دی نو ګوره زید مبتدا او قائم خبر مبتدا او خبر چې ملو شي جمله اسمیه خبریه شوه وګوره د دې هو ضمیر نه پس پوره جمله ذکر ده نو دې ها ضمیر چې دی د ده نه مخکې اسم نشته د هو ضمیر نه د غایب ضمیر دی د ده نه مخکې اسم هم نشته چې هغه د دې هو ضمیر دپاره مرجع وي نو دا هو ضمیر بغیر د مرجع نه دی بغیر د اسم نه دی بغیر د ده نه مخکې یو اسم ذکر نه دی د چا نوم اخیستلی شوی نه دی نو که د چا نوم اخیستلی شوی هغه ته به بیا مونږ وی چې یاره د دې هو ضمیر نه مخکې مرجع شته مرجع هغه د چا نوم چې وي هغې ته مرجع وایي چې دا هو ضمیر ورته راجع شوی وي دا هو ضمیر هغه ته اشاره کوي ټیک شوه نو راجع څه ته وایي چې اشاره شوي وي یعنی هغه کس طرف ته راجع شوي وي او مرجع څه ته وایي چې چا طرف ته راجع شوي چا ته چې اشاره شوي که نه هغه کس ته مرجع وایي هغه اسم ته مرجع وایي او د هو ضمیر ته راجع وایي ټیک شوه مرجع چا ته وایي چې چا طرف ته دا اسم اشاره کوي او دا اسم چې دی دا ضمیر اشاره کوي او دا ضمیر چې دی ده ته راجع وایي نو ګورئ د هو ضمیر نه مخکې اسم وغیره نشته او دا هو ضمیر نه پس پوره جمله اسمیه ده د پوره جمله اسمیه ده نو ځکه د هو ضمیر ته مونږ وایو شان دا دی چې مذکر وي نو بیا به وایو شان دا دی چې زید ولاړ دی شان دا دی چې زید ولاړ دی دقه شان د مؤنث هغه یو واخلو انها دا دی دلته کې به والو انها زینب قائمة انها وګوره د دې ها ضمیر نه مخکې دی خوا اسم ذکر شوی نه دی ځکه مونږ دې ته وایو قصه دا چې د مؤنث وي که نه نو هغې ته به مونږ د مؤنث ضمیر غایب وي نو هغې ته به مونږ وایو قصه ده او د دې ان معنا تحقیق هم کولی شي او شان هم کولی شي تحقیق قصه دا ده چې
زینب قائمتن، زینب ولاړه ده، زینب ولاړه ده. ٹھیک شو جی. نو وګورئ دا مونږ سره مکمل د ضمیر شان او د ضمیر قصې تذکره م وکړله، ښه ښکلې آسان طریقې سره مې پوه کړئ. دې ته مونږ دلته کې چې کوم ذکر شوی دی د ده مرجع ذکر شوې ده، هذا خالدون، او دا دې خوا هو الله احد، هو الله احد، هو پکې ضمیر شان دی او الله احد ورله جمله اسمیه ده، نو دې ته مونږ ضمیر شان وایو. ټیک شوه. او ګورئ دلته دا هو مبتدا دی او دا اخو مضاف دی او دا مسلمین ولا مضاف الیه دی. مضاف او مضاف الیه چې ملو شي نو دا د مبتدا لپاره خبر شو. مرکب اضافي هو کر خبر، مرکب اضافي مضاف مضاف الیه چې ملو شي دې ته مرکب اضافي وای او هغې ته بیا خبر وای، هغه بیا خبر شي نو مبتدا هو دی او اخو مسلمین ورله دا ورله خبر شو، مرکب اضافي خبر شو. نو ګورئ دا هو نه پس پورا جمله نه ده، مرکب اضافي دې ته مرکب غیر مفید هم وایي. دا مرکب اضافي غیر مفید دی، مرکب توصیفي غیر مفید دی، مرکب منع صرف غیر مفید دی، او مرکب بنایی غیر مفید دی، او مرکب اشاری غیر مفید دی، او مرکب جاری غیر مفید دی. نو دا تقریبا اوه قسمونه دي د غیر مفید. په دې کتاب کې زما په خیال مونږ درې ویلي دي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس دی، ضمیر شان او ضمیر قصه. کله کله د جملې نه مخکې ضمیر غایب، د غایب یو ضمیر ذکر شوی وي بغیر د مرجع نه راغلی وي، بغیر د مرجع نه راغلی وي. لکه وګورئ دا دی دا جمله ده، د جملې نه مخکې دا هو ضمیر راغلی دی. نو که چېرته دا ضمیر مذکر وي، وګوره دلته دا ضمیر اوس مذکر دی، که چېرته دا ضمیر مذکر وي دلته اوس وګوره مذکر دی، نو بیا ورته ضمیر شان وایي. د مذکر دی ضمیر ته به بیا ضمیر شان وایي، او که چېرته دا ضمیر مؤنث وي نو بیا ورته ضمیر قصه وایي. دلته کې چې کوم یو ده دا ها ضمیر دی نو دې ته بیا ضمیر قصه وایي. او د دې ضمیر نه پس چې کومه جمله وي هغه جمله د دې ضمیر تفسیر وي. که د مؤنث د مذکر هغې نه پس چې کومه جمله وي نو هغه د دې هو ضمیر تفسیر دی، دا زید قایمون د دې هو ضمیر دا چې کوم ضمیر شان دی د دې تفسیر دا زید قایمون دی. او دا د مؤنث دا چې ده دا ها ضمیر چې دی دا ضمیر قصه ده، د دې نه پس چې دا کوم زینب قایمتون دی نو دا د دې ضمیر قصه تفسیر دی. نو ګوره انه زید قائمون، بېشکه شان دا دی یا تحقیق شان دا دی چې زید ولاړ دی. ترجمه یې دا تحقیق یا بېشک شان دا دی چې زید ولاړ دی. او که مؤنث وي، که دا ضمیر مؤنث وي نو لکه انها زینب قائمتون، انها زینب قائمتون. نو ان معنا د تحقیق، دلته د ان معنا د تحقیق یا بېشک دواړه معنی کولی شي. او دلته د هو ضمیر معنا د شان دا دی او دلته د ها ضمیر معنا د قصه دا ده. انها تحقیق یا بېشک قصه دا ده چې زینب ولاړه ده، بېشک قصه دا ده چې زینب ولاړه ده. نو دا زموږ د ضمیر شان او د ضمیر قصه د نن ورځې د درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.